بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. د مال او اولاد د حفاظت دپاره بل یو وظیفه درته ښایم چې کوم انسان ته الله رب العالمین مال ورکړی وي یا اولاد ورکړی وي او دی د دې مال او د اولاد د حفاظت دپاره دی وایي چې زه څوکم نو دا انسان دته یو مجرب عمل هم چې دا عمل دا یو آسان عمل دی چې څومره انسان د الرقیب لفظ ورد کوي نو انشاءالله د دې انسان مال او اولاد به محفوظ وي د هر قسم آفتونو مصیبتونو نه. یا یو انسان دی هغه چې کم دی په سفر باندې چرته ځي هغه سره مال هم دی هغه سره خپل اهل و عیال اولاد هم دی او دته دا خطره وي یا دی په دې باندې فکرمند دی چې یاره زما دا بچي چرته بېدرکه نشي زما دا کور اهل و عیال والا چرته بېدرکه نشي یا ما سره دا مال دی او دا مانه چرته بېدرکه نشي یا پې رانه څوک قابض نشي چې یاره زما نه یې واخلي نو دغه انسان له پکار دی چې د دې ماشومانو د هر یو ماشوم یا ماشومې په سټ باندې لاس کیږي او اووه ځله د دې د الله د نومونو دا نوم دی دا دی چې اولولي الرقیبو اووه ځله دې دا ووی نو انشاءالله دغه ماشوم یا ماشومه به الله رب العالمین د هر قسم آفتونو او مصیبتونو نه په لار کې ساتي. که اووه ځله ویلی شي دغه بهتر ده او که چرې داسې کوي چې اویا ځله یې ووی او په دې خپل اولادو او په دې خپله بیبي باندې او په دې خپل مال باندې دم کړي نو دا به د هر قسم پیریانو او د هر قسم د ټولو دشمنانو او د ټولو آفتونو نه به انشاءالله دی محفوظ وي د دوی به رعب او دبدبه چې کوم دی دا به ډېره زیاته وي نو چې کوم انسان ته دا قسمه خبره مخې ته راشي د هغه په دې سوچ او فکر کې فروزي چې زما نه علاوه یا ما سره د خپل واړه او د خپل مال د خپله بیبي را سره ده او د هر قسم څیزونو نه د ما الله پاک محفوظ وساتي نو هغه انسان دی د الرقیب و ذکر کم از کم چې د هر یو انسان په سټ باندې لاس ایږدي اووه ځله دې وکړي او که نه اویا کرته دې وکړي په خپله بیبي په خپل اولاد او په دې خپل مال باندې دم کړي نو انشاءالله د هر قسم څیز نه به دا محفوظ وي د هر قسم آفات او مصیبتونو نه به دا محفوظ وي. زما عزتمندو دا قسمه وظایفو دې باندې چې کوم دی خپل یقین جوړول او په یقین سره ویل نو انشاءالله زمونږ او ستاسو چې څومره مشکل وي الله رب العالمین به ردی د برکته ختمی په خپله باندې هم دا په خپل عمل کې راوستل او په خپله هم په دې باندې عمل کول او پوخ یقین ساتل نورو مرګرو نورو مسلمانانو ته هم دا پیدا ښودل. زما عزتمندو حدیث مبارک کې راځي مومن مسلمان هغه دی چې دی د خپل ځان دپاره څه خوښ کي هغه د بل بنده دپاره هم خوښ کي نو زما او ستا نه په دې باندې څه پیسې نه ځي زما او ستا په دې څه ټیم نه خرابېږي ما او تا ته په دې باندې چې کوم دی څه ګناه کار نه چې ما او تا ته پې عذاب میلاویږي د ثواب په کار دی ما او تا ته پې جزای خیر په دنیا او په آخرت دواړه میلاویږي که د انسان دغسې څیز وي او هغه داسې کار کوي او په دې باندې عمل وکړي د هغه زړه به تا ته هم دعا کوي او موږ ته هم دعا کوي نو نورو ملګرو ته هم د دې کلمې ورد وکړئ دا ورسره زده کړئ ښه اسان عمل دی او دا چینل چې کوم دی دا ځان سره سبسکرایب کړئ چې څومره زموږ نوې وظیفې راځي نو انشاءالله د ټول نه اول به تاسو در رسي د هغې نه بعد به نورو کسانو ته رسي دغه رنګې نورو ملګرو ته هم وایئ
چیرې زمونږ دا مفتی حبیب الرحمن صاحب دا چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ته به هر قسمه نوې وظایف دې سره راځي. انشاءالله موږ او تاسو ټول ته به له دې نه چې کوم دي ډېره ګټه پیدا کېږي.